اوس اعتراض کوي. اعتراض دا ده چې حصر د اسبابو دریو کې غلط تساویله چې اسباب د علم درې دي: حواس سلیمه، خبر ساده، عقل. دا حصر دریو کې نه دی ځکه سبب درې ترجمې دي. یو ترجمه یې سبب د مؤثر حقیقي. مؤثر حقیقي چاته وایي چې د خالق ته شي. نو مؤثر حقیقي په علومو چې اخو صرف مولا سبحانه و ده. نه خواص مؤثر حقیقي دي ځکه دا خالق ته اثر العلم نه دي. انا خبر صادق خالق ته، انا عقل خالق ته. نو درې وړه اسباب غلط دي. اکه مؤثر نه مؤثر سبب نه مراد سبب ظاهری وي. سبب ظاهری چاته وایي چې د استعمال وکړي د سبب ظاهری. نو دینه بعد اثر مرتبی بلا واسطه چې اثر په سبب مرتب کیږي، منځ کې واسطو ته ضرورت نه ده، ته سبب ظاهری وایي. نو خو صرف عقل ده. عقل چې استعمال کینو دا سبب ده. نو دینه بعد علم مرتب کیږي بلا واسطه، منځ کې به نورې واسطې عقل نه غواړي. حواس سلیمه، خبر صادقه، دا په اسباب ظاهری نه دي ځکه که حواس استعمال کې نو دینه بعد بیا واسطه ګوري عقل والا. که خبر صادق استعمال کې بیا به واسطه ګوري عقل والا. خالی حواس خو کار نه کوي چې عقل نه. خالی خبر صادق خو کار نه کوي چې عقل نه. ها چې عقل استعمال کې بیا منځ کې بلې واسطې ته ضرورت نشته. نو که سبب نه مراد سبب ظاهری وي او ته د علم اسباب بیانه اسباب ظاهری، نو ظاهری سبب خدا مانوا چې ته سبب استعمال کې به دینه بعد اثر مرتبی بلا واسطه، بلې واسطې ته ضرورت نه. نو خو صرف عقل ده چې عقل ته استعمال کې به علم راځي، من کې واسطې ته ضرورت نشته. حواس خبر خو نه دي ځکه حواس سلیمه ته استعمال کې بیا عقل ته ضرورت ده، خبر صادق ته استعمال کې بیا عقل ته ضرورت ده. دا خو اسباب ظاهری نه دي. نو حصر دریو کې غلط ته یو سبب د چا عقل ده. اکه سبب نه مراد مفضی فی الجمله وای. سبب مفضی فی الجمله چاته وای؟ هغه سبب ته وای چې ته استعمال کې نو ته دل ودی افزار رسائی کوي چې اثر ته فی الجمله مطلقاً کوا سو سره کې بلا واستوي. نو بیا درې وړ اسباب ټیک دي. حواس سلیمه چې استعمال کې نو ورسته علم راځي مطلقاً افزاء استینار رسی علم ته مطلقاً کواسته یا کله دلته واسطه عقل ولا واسطه ګوري. دا چې خبره صادق سبب مفضی ده چې استعمال کې نو فل جمله یې مطلقاً علم راځي کمان کې واسطه یې کله دلته استه عقل ده. عقل ته ضرورت ته په حواس په خبر. عقل سبب مفضی فل جمله ده، یعنی چې عقل استعمال کې نو افزار راځي سړی رسی علم ته. فل جمله مطلقاً کواسته یا کله دلته نشته. دا دریو کو ټیک دي اسباب مفضی فی الجمله، خو حصر دریو کې ټیک نه ده. دلته نور ستا کنه اسباب مفضی فی الجمله چې او وجدان ده یا حدث ده یا تجربه ده. دا درې نور دي. وجدان چاته وایي؟ دا یو قوت ته په نفس کې په ذهن کې چې دا قوت واهمه ده یا بل قوت ده بنا بر اختلاف. څوک وایي چې وجدان عین قوت دی واهمه ده چې د ذریعه سره ادراک کې یو معانی وو چې قائم به نفسي لکه غم، هم، فرح، سرور. دا سبب دی علم د فل جمله چې ته وجدان استعمال کې یعنی قوت واهمه استعمال کې. نو فل جمله چمانه یعنی دې سره رسایي علم تراتله چې شی باندې علم په یو معنی باندې علم چې قائم بالبدن، یعنی بدن معنا بدن النفس، نفس پر کوم معنی قائم ہے، خوف، ترس، غم سے سرور. فل جمله حدث رسی اگر کا عقل ته ضرورت تب ځکه حدث به عقل خو استعمالي کنه عقل ته التجا کوي خدای ورته واسطه سي. یعنی اول حدث استعمال دي د مانو انتزاع کی، د غم انتزاع کی، خپل جان شي، د فرح انتزاع کی، به انتزاع نه وات عقل ته مخته کی بیا اصل وای چې دا شي. دا نه حدث تاسو وای دا یو قوت ته په نفس کې چې دې له وجنه سرعت انتقال مطلوب ته د مبادیونه
مبادی معنا یعنی دلائل یا تعریفات اسے دلیل قائم کے مبادی سے نو سرعت انتقال پہ ذہن دا حدث لوجنا مطلوب تا بید ترتیب دا مبادی ترتیب مرتیب تا تدریج سے ضرورت نستا وچی مبادی ہوئی نی بس سیدھا دا انتقال مطلب تو لکتا دے کمر منازل مطالعہ کے دا مبادی الشمس سره د کمر تقابل ملحوظ کی او عدم تقابل ملحوظ کی چې کله کله کمر محاذی وي شمس سره کله نه بیا ته دا فیصله وکړي د دوه مبادیونه ذهن انتقال تیز وکړي چې نور القمر مستفاد من نور الشمس نور د کمر مستفاد من نور الشمس د کته د کمر منازل دا مطالعه کړي ا دې محاذات المر سره دا د ملحوظ کړي چې بعضو موقعو کې لږ محاذي به لږ رڼا کوي بعضو کې ډېره محاذي به ډېره رڼا کوي نو دا دوه مبادي دي چې ویله نو ذهن سیده انتقال کوي چې نور القمر مستفاد من نور الشمس دا خو لمر سره تقابل باندې دا رڼا کوي چې لږ ورسره یو ملاوي به لږ رڼا کوي چې ډېره ملاو شي لمر مقابله سره به ډېره رڼا کوي تجربه دام سبب دی علم ده فی الجمله تجربه ما تکرار مقابله چې ته بار بار یو مشاهده دی وشي وکي نه دا تکرار د مشاهده سره به علم ته راځي پښېمن اگر که واسطه ته ضرورت ته عقل ده او تجربه وتا کړی مشاهده به بار بار کړی چې سکمونیا مسلم چې سکمونیا خره به اسهال کړی ته دستونه ول نو چې دا استعمال کې تکرار د مشاهده بیا عقل ته رجوع کې به سره عقل حاکم ته کوي ویلم چې دا شاید دا چې حدث کې هم عقل ته ضرورت تکړه ځکه سرعت انتقال الذهن من المبادئ للمطلوب تیز انتقال مبادئ نه مطلوب چې ته مبادئ ملحوظ کې ځای کې اوضاع القمر مقابله شمس سره دا ځکه دا دوه خبره عقل ته مخامخ کې نو عقل تیز حرکت کوي مقصد ته ورسي نو اگر که واسطو ته ضرورت ته فعل جمله خو دغه دریم اسباب دی علم دي کنه فعل جمله خو چې دا استعماله نو علم پڑی راځي اگر که عقل ته من چې ضرورت تا بل نظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات بل نظر د عقل دا نظر د عقل دام سبب دی علم دا یعنی عقل چې یو نظر قائم کی مبادئ قائم کی دلائل جوړ کی دغه دلایل سره انتقال کې مطلب څه کنه فل جمله تا خو اسباب علم کې حواس خبر عقل ویلای نظر العقل خو دې نه ویلای نو نظر العقل سبب دی علم دا چې استعمال کې نظر او نظر په واسطه سره علم سړي راځي اگر کا عقل ته ضرورت ده چلور اسباب نور سره فل جمله ادرې دادي و اسباب سے موضوع فل جمله تفسر په دریو کې ټیک نشي نو که سبب مؤثر کې کی وای چې دا خالق او اثر علم نو اثر په یو ذات دا درې وړاندې اکه ظاهری وای سبب ظاهری شاته وای چې د استعمال نه بعد اثر مرتب کیږي بلا واسطه نو به یو عقل چې استعمال کې به واسطه نه وړي علم راځي حواس خبر خو نه دي دا خو بیا واسطه د عقل غواړي اکه سبب مفضی فی الجمله وای چې فی الجمله افزار رسای سړي علم ته کیږي فی الجمله څنګه مطلقاً کا واسطه یا کني بیا حواس دي خبر دا دغه استعمال سره علم سره راځي اگر کا واسطه د عقل ته ضرورت عقل دا چې استعمال کې بیا سړي علم راځي فی الجمله یعنی بلا واسطه من چې بلا واسطه نه وړي خو شلور شای نور دي کنه وجدان دا حدث تجربه دا نظر لکل دا چې استعمال کې دا مفضی فی الجمله خو دې سره رسای کی اگر کا واسطه ته من چې ضرورت ته عقل دا سوال یو ورلاندې فین کې السبب المؤثر فی العلوم كلها سبب مؤثر كخالق الاثر اثر کې مولا سبحانه و لأنها بخلق و ایجادی ځکه دا ټول علوم د په خلق د په ایجاد مبني من غیر تاثیر الحاصل حواس دي هغه نه دي مؤثر به د تاثیر د حواسونه والخبر والعقل انا خبر صادق مؤثر کی دا ناقل مؤثر کی دا صرف دا مؤثر کی او دې کې مسلک ته اشاره او ته اشاره وکړه چې علم به نتیجه د خدای پاک عادتونه ده قیاس نه د مؤثر چې ته قیاس جوړ کې ته علم په نتیجه رااله د علم په نتیجه
بعد القياس قیاس ته جوړ شي به علم په نتیجه راځي دا د سبحانه و تعالی عادتونه ده د دې په ایجاد مبني ده یعنی دا عادت کریمه دا چې سبب استعمال نه بعد یعنی قیاس استعمال نه بعد علم په نتیجه راځي دې کې قیاس نه مؤثر لکه حکمات وایي نه دا علم به نتیجه فعل تولیدي چې کنده قیاس یو فعل دا او دنه بل فعل پیدا لکه ضرب نه چې درد پیدا وسبب الظاهر یا که سبب نه مراد سبب ظاهري یعنی د استعمال نه بعد علم راځي د منځ کې نور واسطه ضرورت نه وسبب ظاهري کنار للاحراق لکه ور استعمال کو سوجول کوي ولا عقل لا غيره اخو صرف عقل د نور نه دي ویواله وانما الخواص والاخبار آلات وترك بذلك خواص دا نه دي اسباب ظاهري چې دا استعمال کیږي درځي اخبار خبر صادق دا نه د سبب ظاهري چې دا استعمال کیږي درځي بلکې آلات وترك فی الادراک دا علی دی لار دی ادراک لار دی لیکن دو استعمال نه بعد علم نه راځي چې پر چې عقل دی نه ویل او سبب المبذي في الجمله دریم شک اکه سبب نه هغه سبب اغلی چې دینه افزار سایر دی فی الجمله کا واسطه یې منځه کني او چې دی افزار فی الجمله ترجمه تکي بیان يخلق فينا العلم معه بطريق جري لادته په دې ډول چې مولا پیدا کړي دا تفسیر دی افزار یعنی تا سبب استعمال کو اوس فی الجمله دا ورسېده فی الجمله رسېده چې معنا پروردگار پیدا کوم مشکلم معه سره د سبب استعمال نه په طریقې د جره د عادت سره دا نو موثر بلکې الته واسطه ضرورت پروردگار پیدا کوي دغه اسباب استعمال نه بعد مفتی سبب نه بعد مشکلم په طریقې د جره د عادت سره دیش مل المدرکه نو دا سبب مفضی و شامل سی مدرک تکلا کل چکل کے استعمال کو مولای پیدا کړي آله تور لکه هیڅ چې حواس استعمال کو مولای پیدا کړي اگر کوم کیا کو ضرورت و طریق الله ر تور له دا سبب مفضی لار چوک تکل خبر چې خبر استعمال کی او بیا مولا مشکل په طریقې د جره د عادت سره پیدا کړي اگر کا کړ ته ضرورت تمن تو فعلو کنه لا حصر فی صلاته حصر پدریو کې رسته بلاو ناشیانو خاص دلته نور شیان ده مثل الوجدان والحق والتجربه لکه وجدان ده پس ځین ته ځي کنه وجدان چاته وایي قوت ته چې دې سره ادراک کې مانیو کې چې کم قائم به نفسي لکه غم وغیرہ نو دا به انتزاع کې عقل ته به مخامخ کې به فتوا عقل کوي نو منځ کې عقل استعمال ته حدث چاته وایي قوت ته په ذهن کې چې دې سره تیز انتقال انسان کوي مبادیونه مطلوب ده او عقل به په استعمالي نو تا مبادی مطالعه وکړه د کمر او زاد معلوم کو محاذات ته معلوم کو دا دغه استحضار د قوت سره رااله عقل په استعمال سره نو بس تیز انتقال مطلوب ته چې نور القمر مستفاد من نور الشمس ونظر العقل بل نظر د عقل نظر څه معنا نظر فهم د تصورات کی تذکرات کی بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات په معنا د ترتیب مبادئ او مقدمات سره مبادئ او مقدمات قیاس توي او مبادئ تعریفات كل هذا على عادة المشايخ الاقتصار على المقاصد والاعراض عن تحقيقات الفلاسفه كلنا سره جواب کوي اصل جواب پټه په اصل جواب باندې به اعتراض وارد ده غیر دا جواب ده اصل جواب دا ده چې مراد مراد اسباب مفضی فی الجمله دي چې فی الجمله دا علم ترسي من کې واسطه یا عقلی یا نه واسطه یا نه خو چې ته استعمال کې به علم تطلع نو خواص ذاتي چې استعمال کې خو من کې به واسطه ګوري چې خواص استعمال کې مولا علم پیدا کی عادت ده اگر کمن کې واسطه دی عقلی خبر صادق استعمال کې دا طریقہ و نو فی الجمله علم ترسي واجب صلاح عادت کریمه دا چې تاسو علم درکې خو من کې واسطه دی عقلی عقلم دا چې استعمال کې متا افزا فی الجمله راځي چې معنا من کې نور واسطه ضرورت نه عادت کریمه د مولا دا چې تاسو علم درکې ځکه دا خو د اهل سنت مسلک ته چې موثر حقيقي مولا ده اینو هو مولا ته دي په خپل عادت کریمه سره او کته دا نور یاد ده چې سبب مبدی خو حدث تا تجربه دا وجدان دا نظر لکل چې دا دي دا به عثمان کې دوه میترا کو چې سبب مبدی فی الجمعه
دا جواب دی چې ما سبب نه مراد سبب مفضي فی الجمله ده. سبب مفضي فی الجمله دا درې دي کنه، حواس یا خبر د عقل ده. عثمان چې اعتراض راغی تتمه دي جواب وکړه. ما سبب نه مراد سبب مفضي فی الجمله ده. سبب مفضي فی الجمله دا درې وکړه ځکه مې درې ذکر کړي. کته وای نورم ولا څلور، جواب دا ده چې دا څلور نه معتبرې متکلمین د وجدان د حد د تجربه نظر لکه دې اعتبار نه کوي متکلمین. اگر کوي با خدا نه معتبرې، اوس بیا اعتراض راځي چې ولې نه معتبرې؟ دغه دریو کې افزار دي، یو کې چې افزار دي فل جمله خو د ټول نه افزار دي علم ته، دغه څلور نه راځي، دا دریو نه راځي. نو دا درې معتبر کړم متکلمینو، دا نه کړم معتبر دا څلور. دا ولې؟ دا وایي هاذا عادت المشایخ، دا د مشایخ عادت ته متکلمین. اوس بیا سوال راځي چې مشایخ عادت ولې ده داسې چې دا درې معتبر یا څلور نه معتبرې؟ دې عادت څه دلیل ده؟ وایي عادت دوه دلیل لري. یو عادت دلیل دا ده مشایخ عادت دې وجه نه داسې راغله ده چې دا درې معتبرې دا څلور نه معتبرې. دوه عادت دا ده چې یو هم مقصد باندې انحصار کوي، چې چا نه مقصد حاصلېږي یو دغشي باندې انحصار کوي. بل ورسره دا ملګری ده چې اعراض کوي تفکیک فلسفي نه، د فلسفو باریکات نه لټي چې زور زور علتونه دلایل بیانوي. نو دوه خبرې عادت پر دلیل دي. یو دا چې کوم شي سره مقصد حاصل شي هغه کتر کوي، یو یعنی عام معتبر. بل دا چې ورسره اعراض کوي تفکیک فلسفي، چې فلسفي باریکات پکې نه معتبر. دا دوه خبرې په دې دریو اسبابو کې وي، خواص سلیمه، خبره صادقه. ځکه دې سره مقصد حاصلېږي، علم راځي کنه، خواص سره دي، خبر سره دي، عقل سره. تفکیک فلسفي باندې نه دی مبني چې دا په باریک نظر ته معلومه نه خواص خدادار سره ویني، خواص ظاهره ټول دنیا یې مني چې دا په ذویل کولو کې ستا، په غیر ذویل کولو کې حواس ده. جناورو کې خو د حیواناتو کې هم دا حواس ده کنه، سترګې دا شی. نو کسر علی المقصود کوي، په دغه سره مقصود حاصلېږي، په حواس سره، په خبر صادق سره، په عقل سره. تفکیک فلسفي باندې نه دی مبني. دا نه چې حواس په خو باریک فلسفي معلومه. حواس وجود عام دا ظاهر ده، به د تفکیک نه هر کلام مني، که مستدل آیمنی که غیر مستدل آیمنی که خاصی که عامی، دا حواس مني. خبر صادقم عام فائدہ مقصد سره سری دي، علم سره سری دي. تفکیک باندې نه ده مبني. ځکه خبر صادق مسموع ده، غوښ سره تعلق لري چې خبر صادق واوري حدیثي یا متواتری، خبر متواتری. دا مسموعات نه ده، سمع سره تعلق لري بس. هم مسموعات دي سمع سره تعلق لري، دا بدیهیات دي، مخصوصي خبرې دي. دا چې په تفکیک خو نه دي مبني چې ته باریکی فلسفي ولا بیانې پته ورته خبر صادق وجود منه. نه خبر صادق وجود خو مسموعي شاده اوریدل چې په غوښ پورې د لار ده، نور دلایل نه غواړي د وجود. دا چې عقل اتفاقی وجود لري ان کافت الناس. عقل له وجه امتیاز د نوع انساني، نوع الجن، د عقل له وجه امتیاز نور شانو نه. نو عقل وجود اتفاقی دا او مقصود ور سره حاصلېږي چې عقل استعمال کې علم حاصلېږي، او وجود په تحقیق فلسفي نه مبني بلکې کافت الناس عقل مني چې دا مبدأ الامتیاز د انسان جن پاره دی وجنا دا مو منل. باقي دا څلور چې ته بیانې وجدان، حدث، تجربه، نظر العقل، دا خو یو داسې دي چې دا ټیک ته چې دوی استعمال کړي نو علم حاصلې راځي. خو دا په دې فلسفي په دقت باندې مبني دي. وجدان خو څوک پیژني نه چې وجدان څه شی ده. حدث څوک نه پیژني چې حدث څه شی ده. تجربه وجود، تجربه خو پیژني، خو دا خبره نه پیژني چې دا تجربه سره علم کړي راځي، خو دا پیژني چې عقل سره راځي. النظر العقل په معنا دي دلیل عقلی، دا ټیک ته سبب دی علم دا واضح ده، خو دا خو عقل ته راځي، دا خو د عقل کار ده، خو عقل ته راځي. دیو جنا دغه وال وجود چې دا
ټیک ته مقصود سره اصلي دی چې وجدان حدث تجربه سره وجود په دقت باندې مبني ده عامه چې منی نه سره پیژنې نه چې حدث څه ترجمه ده تجربه څه ترجمه هغه وجدان څه تجربه ده څه ترجمه ده تجربه پیژنې خدای نه پیژنې چې تجربه سبب دی علم ده تجربه نه علم راځي دې خبره باندې دوز ذهن نه راځي نظر لك الخواطر تراجع ځکه مشایخ اختصار وکړ ځکه مشایخ عادت په دې چې اسباب د دریو منل نور نه منل کله دا عدالت المشایخ دا د مشایخ عادت ده مشایخ عادت دوه وجې دي د درې معتبر نور نه کړ معتبر یو چې په اختصار علی المقاصد یو دی وجنه چې دوه کسر په مقصد کې چې مقصد سره تللی به دوه هغه شی باندې نه اثر کوي منی هو الاعراض عن تحقیقات الفلاسفه اور سره اعراض کی باریکات فلسفیون فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصل التناقض باستعمال الخواص الظاهرة لا شك فيها وزدفت السؤال كي إذا تكسر مقصد حاصله باریکات فلسفون احتراز كي وزدا ما توشوا چې مقصد حاصله یو التدقیق فلسفین احتراز كي دوا وزدا خواص دي چې دا خواص سبب دی علم کړ دو سره مقصد حاصل لري او فلسفي تدقیق باندې مبني نه دي دا خو ټیک شو چې مقصد ور سره حاصل لري خواص سره ان علم حاصل لري او باریکات فلسفیه باندې مبني نه دي دا دوه خبره خوسته پکې خدا څخه خواص باطنه دي هغه سره علم حاصل دی نو د دوه خواص ظاهره وجود ادي حواس باطنه وجود کې څه د فرق ما بین امتیاز ترجیح وجه څه ده چې حواس کې ته مقصود حاصلې دي فلسفه تفکیک نه ماورا دي جو کې وجه د ترجیح څه ده وی وجه د ترجیح دا ده چې دا عامه الوجود ظاهر الوجود دي یو خو عام وجود ده په حیواناتو کې ده په انسانانو کې یو بل ظاهر الوجود دی لا شک فی شک نه سبق تحقیق باندې ندی مبني دا وجه دي ترجیح د حواس ظاهره بینو لما وجدوا کله چې دوه ملک بعض ادراکات حاصله حاصل پیدا اكيد استعمال الحواس ظاهره پس استعمال الحواس ظاهره التي او حواس ظاهره لا شک فيها چې دې شک نشته په وجود کې څون کان من ذویل کول او غیر کذی کول کې که غیر ذویل کول کې جعل الحواس احد الاسباب دغه ترجیح وجه نه دو حواس یو د اسباب ولما كان معظم المعلومات الدينيه اوس خبر صادق کې وجه دې ترجیح دا ټیک ته چې مقصد سره څه دی یو تحقیق نه ده وجه دې ترجیح ده وجه دې ترجیح ده چې خبر صادق باندې د دین غټه یې موقوفه ځکه دین عظیمه یې په احادیث موقوفه ده احادیث په خبر صادق کې ده ولما كان معظم المعلومات دینيه هر څه غټه یې د مسائل دینيه مستفاده او د خبر صادق نه چې حدیث دي او واحده جعلوا سببا اخر ده بل سبب ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنه المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم دا حواس باطنه ونه جواب کړ الکه حواس باطنه چې دي دا هم ثابت دي ولې ثابت دي کته ظاهر دي ظاهر دي کنه ځکه ثابت بالدلیل که ثابت بالحس چې په دلیل ثابت دي لکه چې په حس ثابت دي دا هم ظاهر الوجود دا ولې نه مانی وې دا متکلمین خاطم مندي مسلم حواس باطنه دو نه مني یاره په خبر حواس باطنه وجود تسلیم نه کوي ټیک ته دلایل باندې ثابت دي خدا دلایل خو حکما ویل دي متکلمین نه دي ویلي هغه دلایل چې حکما ویل دي خپل دي متکلمین تام نه دي لکه دی وستو په دې صفحه اخیر کې دا راځي ولما لم يثبت انهم كرتنو ثابت دوغه حواس باطنه المسمات بالحس المشترك یو هیڅ مشترک ته یو خیال ده وهم ده وغیر ذلك قوت متصرفه حافظه ده دا دو پنینو ثابت ټیک ته په دلیل ثابت ته حکما ویل دي اته دلایل د حکما لا يتم عند المتكلمين دا تام پنین د متکلمین دي ولې نه دي ماته چې دا ولست راځي دي دا د دې صفحه اخیر کې وهم الحواس الباطنه التي تثبت الفلاسفه فلا تتم الدلال على الاصول الاسلاميه دلته به وایي ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحسيات والتجربيات والبديهات والنظريات نو حواس باطنه هو نه دي ثابت یو خبره نو حدث چې دا
دا حس باطن ده، وجدان حس باطن ده، دا خو دو خطه نه دي ثابت. بله دا ده چې دو غرض علمي نه ده متعلق تفصیل سره، چې ته د حدث تفصیل کیا، تجربه تفصیل کیا، بدیهیات نظریات، دغه تفصیلات سره دو غرض علمي نه ده متعلق. دیو جنا دا نه کوم مطلب په فعلو کنه ولم يتعلق لهم نه ده متعلق د متکلمینو پر غرض علمي نسته، نه ده متعلق بتفاصيل الحدثيات، په تفصيلات د حدث او وجدان، تجربه، بدیهیات نظریات. یو بدیهی ده یو نظری ده، دغه تفصیلات سره دو غرض نه ده متعلق. وکانه مرجع الكل للعقل، او پیش دا و چې ټول رجوع عقل ته هم ده، ځکه حدث کار نه کې بيد عقل نه، تجربه کار نه کې بيد عقل نه، وجدان کار نه کې بيد عقل نه، بدیهی نظری خو عقل ته راځي دي. وکانه مرجع الكل للعقل جعلوا سببا ثالثا، دوغه ځول عقل سبب ثالث، سبب ثالث عقل. ها ٹھیک تا عقل دا خو نور شان به استعمالي، عقل به یا التفات کی طرف نه تل ک بدیات، یا به دلیل استعمالي لکه په نظری کې، یا به حدث ور سره زم کوي لکه په حدثيات کې، یا به تجربه ور سره زم کوي لکه په تجربيات کې. دیو جنا دو سبب عقل کو چې دغه حدثيات، تجربيات، تفصيل، ابديات او نظریات سره دو تفصيلي علمي غرض نه متعلق. عقل ته راځوا نو سبب ثالث دو عقل کو. وکانه مرجع الكل للعقل جعلوا سببا ثالثا، عقل سبب ثالث کو يبذي للعلم صدارت علم ته بمجرد التفات، په بدیاتو کې به التفات کوي طرفین ته، او بانضمام حد، فاتیاتو کې به حد سره ځم کی، هغه قوت چې تیز انتقال کوي مبادیونه مطلوب ته دا به سره ځم کی. او تجربه یا به د عقل تجربه ځان سره ولګي، تکرار مشاهده او ترتیب مقدمات، یا نظر به ځان سره ملګری کی ترتیب مقدمات. بس نو عقل سبب معتبر. فجعلوا سبب في العلم بان لنا جوعا وعطشا، وان الكل عظيم من الجزء، وان نور القمر مستفاد من الشمس، وان تكون مسلم هو العقل. لهذا دغه ټول راځي عقل ته. نو دوه ولګي د سبب دی علم په دې کې چې لنا جوعا دا وجدان ده، لوړ په خپل وجدان معلومه. نو سبب دی علم په دې مسله کې چې ان لنا جوعا چې دا په وجدان معلومه، خپل قوت سره پروت په دماغ کې، هغه ادراک کوي د جوع، هغه انتزاع د جوع کوي، خو بیا عقل ته مخامخ نو عقل فتوا کوي د جوع. نو سبب په علم کې بیان لنا جوعا چې وجدان ده، وجدان نه بعد به عقل استعمالي دي. سبب دی واچن تند ده، دا په وجدان معلومه دي، ان وجدان د تند انتزاع کوي به عقل ته مخامخ. وان الكل اعظم من الجزء، كل اعظم من الجزء چې دا بدیهی ده چې التفات عقل وکي کل ته جزء ته اعظمیت ترجمه ځکي، بیا عقل فتوا کوي چې کل اعظم من الجزء، التفات فقید طرفین. دا بدیهی مثال. وان نور القمر مستفاد من الشمس، نور د قمر مستفاد من الشمس، دا مثال دی حدث سے، یعنی حدث په دا اوضاع معلوم کی، بیا به عقل ځان سره حدث ملګری کی، فتوا به وکي په دې چې نور القمر مستفاد من الشمس، وان سکمون یا مسلم دا تجربه ده، دا تجربه به ملګری کی عقل ځان سره به فتوا لګي چې سکمون یا مسلم، سکمون یا سره دستونه سره توجي. وان العالم حادث، عقل به نظر وکي، نظر به ځان سره ملګری کی، دا به دا فتوا وکي چې عالم حادث ده. هو العقل سبب چې وګړو په دې ټولو کې عقل وګړو. وان كان في البعض باستعانه من الاسم، اگر کبازو کې د هیڅ مددي لکه ان لنا جوانات سن دیکھے یا نور القمر مستفاد من الشمس کې هیڅ مددي خلاص پر خواص